بینظیر کفالت پروګرام روپے چې زمونږ نه پاتې شي نو دا موږ ته په راتلونکي قسط کې ملاویدی شي لکه موږ په دې قسط کې روان اخلو او راتلونکي کم قسط چې دی په هغې کې موږ ته دا روپۍ ملاویدی شي که نه شي ملاویدلی ځکه زیاتر کسانو ته دا مشکل هم راتلی شي نو د دې دا جواب اورېدل چې دي دا ستاسو د ټولو دپاره لازم دی ځکه سبا ورځې چې دا مشکله تاسو ته هم راتلی شي او د قسط چې دی د دې په باره کې تپوس هم کړی دی وایي زموږ د ماشومانو 8000 روپۍ وې او هغه 8000 روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شوې هغه زموږ اکاونټ ته راغلې وې وایي اوس چې دی ما 10300 روپۍ راغلی او دا سوال چې دی دا د هغه کسانو دپاره هم دی کم کسان چې وایي د بینظیر روپۍ چې دي دا نه دي شروع شي د چې دی اوس روپۍ راغستې دي د ته 10300 میلاو شي دی او 200 روپۍ چې دي هلته کې به ته هغه کس کټ کړي نو دی وایي چې موږ ته هغه 8000 روپۍ چې دي دا ورسره میلاو نه شوې نو د 8000 روپۍ به تاسو ته د دې د وجې نه میلاو شي ته به هلته کې تپوس هم نه کړی بل دا موږ تاسو ته ویلي دي چې کله تاسو روپۍ راخلی نو د هغې سره هغه رسید چې دی دا لازم راغلی چې هغه تاسو راواخلی نو په هغې کې تاسو ته دا پته ولګي چې ستاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ وي او تاسو ته 100 روپۍ میلاو شي بل لا کمې روپۍ چې پاتې شي نو هغه تاسو ته په راتلونکي قسط کې چې دی په هغې کې هم میلاویږي اکثر ځینې کسانو ته چې دی ډبل قسط میلاویږي هغه یې موږ ته دومره روپۍ میلاو شي لکه نن سبا 10500 دي نو ځینې کسانو ته هغه 21000 میلاو شي دغه شان د ماشومانو روپۍ نو دې ځل چې دی د ماشومانو روپۍ نه دي راغلی یا به ته غلط شوی یا به نن هغې کس چې دی د روپۍ به والي نو صحیح معلومات یې وکړه داسې نه چې تاسو هر ځای کې ګوتې لګوئ او ستاسو روپۍ چې دي دا بل کس راوکاږي نو ګورئ هر ځای کې چې دی دا ګوتې مه لګوئ چې ګوتې ولګول د دې په تور باندې چې دی هغه ستاسو روپۍ میشتی شي بل لکه ستاسو نه روپۍ څوک وکاږي نو تاسو لاړ شئ دفتر ته دفتر کې چې دی هلته کې تاسو د دې شکایت هم جمع کولی شئ او هلته کې تاسو ته ویلی هم دا شي چې ستاسو روپۍ راغلې وي او په پلاني تاریخ باندې چې دی دا تاسو رایستلی وي نو روپۍ چې دی هغه ډبلیږي هم لکه ستاسو نه دې ځل پاتې شوې نو په راتلونکي قسط کې هم میلاویدی شي بل لا د هغې شکایت چې دی تاسو په دفتر کې هم جمع کولی شئ